بسم الله الرحمن الرحیم. نن می تاسو ته داسې وظیفه راوړې ده چې الله به د رزق او د مال بارانونه در باندې ووروي. د دې نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ټلې بټن هم ووهئ چې زموږ نوې ویډیوګانې به تاسو ته اول راځي او د نورو ملګرو سره هم د ثواب په نیت سره شیر کړئ. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ماته شا کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل هغه تسبیح درته یاد نه دی چې د ملایکو تسبیح دی او د هغه په برکت رزق درکول کیږي. دنیا به ذلیل اور خاره به تا پسې راځي. دغه دعا به د سهار د سنت او د فرض په منځ کې به وایې او سل ځلې به وایې. 100 مرتبه به دغه دعا ووایې د سنت او د فرض په منځ کې. کله چې سنت وکړې د هغه نه وروسته به 100 مرتبه دغه دعا ووایې. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دغه به ووایه. د هغه صحابي 9 ورځې تېرې شوې نه وې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر شو اور عرض یې وکړو دنیا ما ته دومره راغله چې چیرته پورته کړم او چیرته کېدم. یعنی مال مې دومره ډیر شو چې د کېښودو ځای نشته را سره. یعنی مال مې ډیر زیات شو. اوس به دغه په اردو کې هم ووایم چې اردو والا ته لږ پیدا وشي. ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹ پیر لی. فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. یہ دنیا تیرے پاس ذلیل اور خوار ہو کر آئے گی. اس دعا کو صبح فرض اور سنت کے درمیان یعنی سنت پڑھ کر اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. وہ دعا یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے فرض اور سنت کے درمیان. فجر کے سنت اور فرض کے درمیان یعنی سنت پڑھ کر 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے. ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی میں حیران ہوں. کہاں اٹھا اور کہاں رکھ دو. یعنی اتنے زیادہ مال آیا کہ رکھنے کا جگہ بھی نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو اس چینل کو نہیں سبسکرائب بھی کرے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائے تاکہ ہمارے نئی ویڈیو آپ کے پاس پہلے آ جائے اور ثواب کی نیت سے دوسروں لوگوں کو شیئر بھی کرائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.